أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب ذو الجلال قرآن عظیم الشان کې فرمای چې کم انسان د الله په لار کې قتل کړي شي شهید کړي شي نو دته تاسو مړه مه وایئ دا ژوندي دی ژوندي خاجي دې ته رزق ملاویږي روایاتونه ثابت دي الله رب العزت د دینه د دې شهادت په اولنۍ قطرې سره راضي شي دونه لوی مقام د شهادت چې رب ذوالجلال خپل محبوب ته وحی کوي چې ته د ځان دپاره شهادت وغواړه نبي علیه صلات وسلام په دعاګانو ځان له شهادت غوښتی دی او وی لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل الله محبوب فرمای چې زه دا خوښوم چې زه د الله په لاره کې شهید کړی شم بیا دې ژوندی کړی شم بیا دې شهید کړی شم بیا دې ژوندی کړی شم بیا دې شهید کړی شم بیا دې ژوندی کړی شم روایت کې د دې وجه بیانوي لما فيه من الکرامه د شهادت په وخت کې چې شهید ته الله کم مقامات او کم عزت او احترام او مزه او لذت ورکوي که نه دا شهید ته په جنت کې نه محسوسیږي همدغه وجه د حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کم انسان هم جنت ته لاړ شي نو دا به دنیا ته د واپس راتلو اړو رغبت او شوق لري نه الا الشهید صرف شهید به داسې وي چې دا به یتمنا ان یرجع الى الدنیا دا به الله ته عرض کوي چې یا الله خو ممکن وي موږ دپاره نو واپس مې دنیا ته ولیږي فیقتل 10 مرات چې زه 10 پیره ستا په نوم باندې شهید شم بھئی زمونږ شیخ صاحب ته زمونږ استاد محترم ته الحمدلله الله هغه مقام نصیب کړی دی نبی علیه السلام چې کوم په دعاګانو کې په جړه جړه اغوستی دی دا د بزدلۍ نښه نه ده دا د کمال بهادرۍ نښه ده د حضرت عمر رضی الله عنه نه به څوک بهادر کیدی شي هغې به دعا کویل اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك یا الله ما ته د خپل محبوب په کلي کې شهادت مرګ نصیب کړي دعاګانې به یې کولې عمومي د مرګ دعا کول جایز نه دي د غم او تکلیف په وجه خو د شهادت تمنا کولی شي خو بس افسوس دا راځي چې په دارالاسلام کې اوسېږو په یو مسلمان ملک کې اوسېږو بیا هم زما مذهبي رهنما محفوظ نه دی ولې دا دومره ظلم شروع دی یوه ټیک ټاکره چې مړه شي 24 غنټو کې دننه د هغې قاتل معلوم شو دونه یو لوی عظیم لیډر چې الله رب العزت ته صبح او شام داسې خیر خوري چې داسې قسم افراد په دنیا کې به کم ملاویږي هغه شهید شي څوک تپوس کولو والا نشته په دې کې زمونږ هر یو هغه مسلمان به الله مسؤول ګرځي تپوس پته کوي چې د هغه څه ناسه وس کیږي چې په سوشل میډیا باندې په مسجد کې په محراب کې په چوک کې आवाज اوچتول شي او आवाज اوچت نه کی الله به د هغه نه تپوس کوي زما استاد محترم زه ته یو خبر وکړم دا شهادت چې دی که نه دا په ډېرو دعاګانو ملاویږي دا په ډېرو جړاګانو ملاویږي شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه د دې اسخر بابا نو هغوی سره د حج په موقع باندې دی شریک وو نو دوی فرمایل شیخ صاحب خپله فرمایل وی د عرفات په میدان کې شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه د شهادت دعا وغوښته وی په موږ ویښته ودرېدل چې شیخ صاحب د شهادت دعا غواړي په هر حال امین هم پې وویل په 2007 کې د هغې په حق کې د شهادت الله رب العزت فیصله وکړه هغې ته الله مقام شهادت نصیب کړه په 2026 5 مئی کې دی زموږ استاد محترم ته الله شهادت نصیب کړه بدبخته دي هغه خلک چې کم بدی قتل کې ملوث دي د دې نه غټه بدبختي څه کیدی شي دونه لوی د خیر دروازې بنده کړه موږ د شیخ صاحب په شهادت افسوس نه کوو چې ولې دا مقام ملو شو افسوس په جدایۍ دی چې داسې شخصیت په موږ ته بل چېرته ملو شي نشي ملاوېدی داسې ډېر لوی غم دی مونږه مطالبه کوو زمونږ به څه مطالبه وي مونږ به څه حیثیت لرو هغه مقتدر قوتونه چې کم به دی قادر دي چې د قاتل رونیسي او عبرتناکه سزا ورکړي چې نور د داسې قسم علماو د قتلولو د شهید کولو دروازه بند شي
اگر چې داسې نشي کېدی دا علما ځان له په دعاګانو شهادت غواړي نو الله خو دعا قبلوي که نه دا به نور علما داسې راځي نه دا شیخ صاحب اولنی شهید دی او نه اخرنی دی دا به نور هم شهدا راځي ولې دوی ځان له غواړي د روایاتو په رڼا کې شهادت نو بھائی بس غم فکر په دې بنیاد چې شیخ صاحب زمونږ د میاس کې اوس نشته هغه خوږې خبرې نورې نه شو اورېدی نور فیض ترې نه شو حاصلولی خو په هر حال دا دعا ده چې الله رب العزت شیخ صاحب ته خپله کامل رضا نصیب کی کامل مغفرت نصیب کی خپل قرب او جوار کې ځای نصیب کی خصوصا د دې اهل او عیال د الله صبر جمیل نصیب کی مونږ ته د الله صبر جمیل نصیب کی او د داسې قسم حادثاتو نه د الله زموږ حفاظت فرمایي دعا وته کې به جمع الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم أجرنا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرة یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي قصدن عمدن سهوا یاد ټول ګناهونه معاف کړي د دوانو جهانو شرمندګۍ نه وساتي الله د دوانو جهانو کامیابی کامرانی نصیب کړي یا الله زموږ د شیخ صاحب مبارک دا شهادت قبول منظور وګرځي یا الله انسان دې څه کوتاهي شوي په خپل فضل یې ورته معاف کړي الله خپل قرب او جوار کې ځای نصیب کړي د داسې قسم سانحه او د حادثاتو نه الله باقی محفوظ وساتي الله کور والو ته صبر جمیل نصیب کړي یا الله علمی خاندان دی عملی خاندان دی دا فیض د دې په بچو باندې خور کې یا الله څنګه چې زموږ د شیخ صاحب مبارک نه دینی خدمات اغستو الله داسې د دې د بچو نه واخلي الله داسې د دې د شاګردانو نه واخلي الله موږ ته داسې خدمات توفیق نصیب کړي استقامت علی الدین نصیب کړي استقامت علی الطاعات نصیب کړي د مر په خلو کې موږ ټول تعظیم کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول آمین